مقصد او غرض دا دی چې د دې دین د پاره عثمان غنی ذی النورین رضی الله تعالی عنہ قربانی ورکړی دا خدا حق د خبره نه یو رستو شوی نه دی دویمه دا ده چې دته دا دومره لوی تکلیف چا ورسو نن خو ما ته وایو شیعاګانو پسې سموایا هغوی ما ته څه وایه ما ته څه نه وایه خو زما مور پسې خبرې کوي زما پلار پسې چې خبرې کوي په ما باندې به څنګه لګي د عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې د دوی کم الفاظ دي هغه زما په خولې نه راځي د صحابو په باره کې چې د دوی کم الفاظ دي هغه زما په خولې نه راځي او دغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې چا شهید کړی دی دغه د روافضو د سرغنا عبد الله ابن سباو د یهودو مشرو بیا مسلمان شو دا شیعت دوم دا نه اختیار شوی دی ما ته خوای دا زمونږ خپل خلک دي نه دا زموږ خپل خلک نه دي عمده د یهودو خلک دي چنن اسرائیل راولګي د ایران باندې حمله وکړه دا دوانه د یو خرغونه دي کور اشاره باندې وي اغم يهوديان دام د يهوديانو بچي خپل مینس کې پتن لګي چې څه پروپاګاندا کړي دا پتن لګي چې څه چاله جوړ کړي دي اسرائیل را لګي په ایران باندې حمله کوي ایران وای منګه مسلمانانو ته څنګه مسلمانې ته خو زما صحابه نه منې ته خو زما قرآن نه منې ته خو زما پیغمبر نه منې حضراتو په دې نه خپه کیږي اکثر خلک دا وایي دې مليانو فتنه او فساد جوړ کړي دي فتنه او فساد مليانو نه دي جوړ کړي نشاندهی درته د فتنه او فساد کړي دا چې دا فتنه دا فساد دی مليانو فتنه او فساد نه دي جوړ کړي دغه ایرانیان ته اوسم ورشا د عمر رضی الله تعالی عنہ پشان کې کومه ګستاخی کوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پشان کې کومه ګستاخی کوي او دغه خو خلیفہ ثالث عثمان ابن غفان رضی الله تعالی عنہ دی په کم درد او تکلیف سره شهید کړي دي بیا زه د هغوی لپاره دعاګانې کوم او څوک پکې مړ شي هغې ته شهید ویمه